جی قدرمن کوتونکو دا وخت زاده کوزدر چکدرې چې کوم پولیس سټیشن دی په هغې کې ولاړ یم دلته شاته ګورئ چې دلته کې دا موټرسایکلې دي تقریبا 1 درجن دي. دا د تحصیل الدینزي چې کومې تانې دي اسبان اوچ او چکدره په دې کې مختلفې چې کوم پولیس چوکۍ دي په دې کې چې کومې غلاګانې شوې د موټرسایکلو او کم اف آی آر شوي کم روزنامچې درج شوې د هغې په نتیجه کې د ملکنډ ډویژن چې کوم سجاد خان دی آر پی او هغه ډي پی او کوزدر کرم الله خان بیا چې کوم چوګان دي د هغې ټول محنت ته چې دا موټرسایکلې چې کوم د مختلف ځایونو نه شوي دي او د بټخیل ملکني جنس ورسره بیا د نور ځایونو چې کوم دی چې کوم ملزمان دي هغه 15 کسان نیول شوي دي. یو موټرسایکل خرڅ شوی دی د هغې پیسې هغه موټرسایکل د چاو پیسې د چاوي انجمن تاجران سوی ډي پی او کوزدر اکرام الله خان سوی دغه ټول چیزونه تاسو ته خپل پروګرام کې ښایو. کله د کرایم کې اضافه راغلی سپیشلی موټرسایکل چوري او مویشي چوري کې دې معنی سختۍ سره زمونږ آر پی او ملکن سجاد خان سره هغوی نوټس واغستو زما په نگرانۍ کې یو ټیم جوړ شو چې زما سره په هغې کې بیا مونږ فردر ایس پی انویسټیګیشن صاحب مشتاق صاحب ډي ایس پی دینزی پرویز خان ایس ایچ او چکدره محب الله ایس ایچ او اوچ او د دې نه علاوه زموږ سره انچارج انویسټیګیشن اکبر شاه د دې په نگرانۍ کې مونږ یو ټیم جوړ کړو او په ټیکنیکل ګراونډز باندې مونږ د ملزمان ته ځان ورسو. په دې سلسله کې مونږ اف آی آر چې دی 17/23 پتانا چکدره کې 400 د منظم ګینګ چې دی دا مونږ ګرفتار کړو. د دې ګینګ کې چې دی زموږ سره 15 کسان دي چې د هغوی نومونه دي سیاب خان، ظاهر الله، زیاد الله، شهزاد او ضمیر. د دې ملزمانو نه چې دی نو مونږ 12 موټرسایکل چې دی هغه ریکور کړی کم مال مصروفه چې د دوی نه مونږ 60,000 روپۍ هم ریکور کړی. د دې نه علاوه د دوی نه یو بینس او د هغې سره بچړه هغه مونږ ریکور کړي دي. فردر د دوی نه مزید انټاروګیشن او انویسټیګیشن روان دی او د دوی نه به انشاءالله مزید ریکوري کېږي او د دې ګینګ چې دی نیول په بعد انشاءالله الله فضل سره د موټرسایکل چورۍ کې او د مویشي چورۍ کې به انشاءالله کافي حد تک کمی راځي. دا یو ډېر ارګنایز ګینګ دی. دا په ډفرنټ طریقو باندې واردات کوي. مختلف خلکو نه موټرسایکل ورکې شوي خو بهرحال الله فضل دی ستاسو میډیا مخې ته مونږ دا 60,000 روپۍ هم دي د دوی نه دا هم ریکور شوي دي. موټرسایکل هم میډیا ته مونږ مخامخ کړي دي او په دې ښه کاروایي باندې د ټول ټیم ته زما طرف نه چې دوی ته لیټر اف اپریسیشنز دي او دوی ته کیش ایوارډ دي. انشاءالله د دوی به د پروسیکیوشن په مدد باندې دوی به مونږ د ټول شواهد سره په کوર્ټ کې پیش کوو چې دوی ته زیاده سزا میلاو شي او دا د میډیا په تور باندې دا مونږ یو میسج ورکوو څومره چې کریمینلز دي چې یا خو د خپل جرایم نه توبه طایب شي او که زموږ په ایریا کې دوی داسې جرایم کوي د دوی سره بیا مونږ سختۍ سره نمټاویږو. د دوی به بالکل په دې ایریا کې 0 ټالرنس دی. په دې کې اپلیکیشنز راغلي دي بیا به د دوی د خپل هغه انوایس شي چې کوم ځای نه اخیستلی او هغه به خپل اونرشپ به دې باندې شو صحیح ده. او په دې ګینګ کې چې دی نو دې کې زموږ سره د مقامي نه علاوه په دې کې د بټخیل کسان هم شته، په دې کې د درګۍ ملکن کسان هم شته. نو دا یو بین الاضلاعي یو ګینګ دی چې په دې کې مختلف کسان دي او دغه کومه میخه چې پاټه شوې نو هغه هم تاسو ته راوستلی شو. زه په حیثیت د انجمن تاجران صدر ستاسو د ټول پولیس فورس د ډي پی او صاحب سټرګل ته د هغې چې کوم نه کوم کویک اکټیویټي کوي په ټیک ټاک ټایم باندې دا مونږ اپریشیټ کوو. زه په دې موقع باندې چکدرې پریس کلب چې څومره مشران دلته موجود دي شاه فیصل صاحب، اسرار صاحب، د هغوی ټیم د هغوی د میډیا په وساطت باندې به بر وخت مونږ به ستاسو شانه بشانه انجمن تاجران چکدره پریس کلب دا به ولاړ ستاسو ټیک کار به مونږ چې کوم دی اپریشیټ کوو، خلکو ته به ښایو او چې کومې کمزورۍ ټیک ټاک به درته په ګوته کوو، تاسو ته به ښایو د پریس په ذریعه باندې او چې کوم دی انجمن تاجران په ذریعه باندې انشاءالله مونږ به کمباین خپل ورک کوو او په دې په نتیجه کې به الله تعالی د علاقه د جرایمونه او څنګه چې دا کار روان دی هم په دې طریقه به الله تعالی ډېر زر تحصیل الدینزي خصوصا او دا ټول دیر بالعموم دا به الله تعالی د جرایمونه خلاصوي. زه په دې موقع باندې د چکدرې سرکل لپاره د خپل انجمن تاجران او د اصلاحي جرګې طرف نه د 10,000 روپو نقد اعلان کوم. دا یو وړوکی چې کوم دی مونږ هغه د ستاسو اپریشیشن دپاره دی. باقي به انشاءالله مونږ او تاسو په جمع باندې دا چې کوم دی څومره جرایم کېږي په شریکه به دې مخنیوی کوو. زه نن د چکدرې د تاڼي د پولیسو جناب ډي پی او صاحب، ایس ایچ او صاحب، ډي ایس پي صاحب، عاصم خان کوم ایس آی چې دی د دې ټول ټیم شکریه ادا کوم چې کوم غلط ونیولي دي موټرسایکلو کوم ګینګ دی نو هغه په هغې کې هغو کامیابي حاصله کړه د چکدرې پولیسو.
او ښه غټ مهنت یې وکړو او د دوی چې کوم زما موټرسایکل ورک شوی و په 6 جون 2022 باندې د هغې کې هغه کسان ونیول شوه او موټرسایکل چې دی هغه په سپاټ په ذریعې خرڅ شوی دی هغه پولیسو ترې ریکوري کړي ده انشاءالله 60,000 روپۍ ترې ریکور کړي دي او هغه به موږ ته انشاءالله دا پیمنټ کوي که خیر وي زه شکریه ادا کوم د ټولو چې یاره داسې یو ښه ورک یې وکړو یو ښه ټیم موږ ته میلاو شو د چک درې تاڼې زه دې ټولو شکریه ادا کوم نو